پیغمبر ورته فرمایي په ځوابک شي ګپ ور سره لګوي چې نه پیسې خو مرجاږي خو دې یې زیای و دیر کا او ځای چې سړی دې یې په زوی څه کوي مو یې په چار دی نبی علیہ السلام ورته وخنل چې ویلې بیا غوټ یې زیای نه وي ته خو یې زیای په چار دی کا وړ وی کا غاډ وی ته دې یې زیای ورکو خیر دی غوټ ته وي خو هغه یې زیای وی کنه او بل هدا حدیث شریف شردریمی یو صحابه حضور صلی الله علیه وسلم سره د جنت تذکرہ کړه نبی علیہ السلام ته و فرمایي چې رسول الله میږه جنت تلای شي د سپیجری سپینساره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې را بوډه بیا جنت نشي تلای ا ډیره پسری په نوریش بولا چې خدا خو خود هته بویدو چې د دره زیار مې وک جنت نه کمیندا صحابه ته و چروي بوله قرآن د آیات یې ورته تیر کوم وقت ورته وویل دا ورته وویل ان انشأنهن انشاء فجعلناهن ابکارا سړه ما جوړه بوډۍ سیرې نوري ما کاوه جناتو لوړه شیخ په دا زړبیدیک شو نه وې ځواني او دیوي الله پاکو ایتو دا بوډا په اول په ځواني بدله کی یو د جنات طبيعي زکه درته یا چې سپینساري شزا جنات نشته نو یې چې په حدود کې اوسېدل هغه مطلب گپ شاپ مزاخیه دا د اسلام مزاج دی دا د شریعت مزاج دی دنه خلک ډېر انتهایی خوش کوي او ډېر جوت سخت مزاج وي یعنی همیشه یور په خلک شوروي خوږه خبره یې لوړ ځدان وي خوش پیغمبر فرمایي چې بل سړی ته شا خبره کول خوږه خبره کول دا صدقه ده په یو روایت چې ملدل نه دی عالم نه مرویدل چې صحابو کله کله خپل د امر خوشي سره وکړه چې یو په بل لاس ورلانګ شکنه او دا د اسلام مزاج دی د شریعت مزاج دی ها دا سه غاب شاپ لگاول دا سه مزاح کول چې پاشه د انسان انسالټ وي حتی کې وي بیزاتی وي لهار واخوي تا خلنی ولي وي ځکه چې ډېر خندوات تمیت القلوب زړه یې چې ویژني اولیا دا سے گستاخی وی دے چا پکشے دیا دے شریع احکامی وی پکشے دا بیا خالی ممنون دو سری حرام دو حرام چه دو انسان درد وی پکشے زڑبانی وی پکشے بیزیاتی وی پکشے دیگی خفگان وی پکشے ازن خلق سپیشل لکا شباز خان دے بالل رچا خان دے بالل دا طریقہ سدو چتے پیشاو گردوے دا دے اسلام صریح مخالفت تای لہذا انسان تا پچا په دې حدیث شي میش د پوره ټوله د پوره درس تای سبق ته میش ته څه کول پچار دی متاثره غب شپی سورا زود مزاجی څومره مطلب خوشوند پچار دی او سورا ز تاریخ او سورا سیریس او او څومره سخت مزاج او د دې حدیث نه میش ته د ژوند د هارې پلو روز روز سبق ملوي الله جل شانه دا میش ته خوش مزاجی کی خدا مرا خوش مزاجی چې د شریعت عین مزاج مطابق وي چې نه متجاوز عن حدود شرعیه وي او نه داسې وي چې مطلب 24 غنټې یا ته پڅنډه 12 بجاوي څوک ډوره خبره نشي در سره کولای سبحانك اللهم